سړی جنت ته رسوي، دا سړی د الله رضا ته رسوي، دا ټیک لار ده. او دا کږې لارې 12 شپږ یو طرف او شپږ دا ټولې شیطاني لارې دي. او پیغمبر خو فرمایل د هرې شیطاني لارې په سر کې یو شیطان ناست دی، او د دې صراط مستقیم باندې چې څوک دي په دې عملې کوي او د کږو لارو ته راستنوي، د کږو لارو ته راستنوي. دغه ټولو سر جهنم ته لګېدلی دی، د الله ناراضګۍ ته لګېدلی دی. او دا دلته د جزایري صاحب هغه نقشه هم ورکړې ده، د هغې کومې دغه چې دي دا هغه نقشه ده، تاسو ته به نه ښکاري، دا نقشه ورکړي، دا په حدیث کې راغلي دي، دا نقشه ورکړې ده، دا صراط مستقیم دی، دا وګد داسې، او دا کږې شپږ دا دي او شپږ دا دي، دا ټولې هلته ورته لیکلي شیطاني لارې دي، دا شیطاني لارې دي. د دې وجې نه شیطان دومره کوشش کوي چې پر هره لار باندې هغه یو څوکیدار کېنولی دی او یو داعي کېنولی دی او دغه کږو لارو ته دعوت ورکوي. د دې وجې نه دی چې د اسلام او د غیر اسلام فیصله پر ملک کې راشي نو د غیر اسلام په باره کې ځکه فیصله کېږي چې کار کړی دی، هغې منډه والي ده. ما تاسو کړي دي، مونږ خو د ذهن نه خوځو. باطل پرست شپه ورځ په ځان یوه کړې ده، باطل پرست د باطل پرستۍ دپاره کار کوي. بهرحال دا ټول شیطاني لارې دي او شیطاني طریقې دي، او موږ باندې شیطان غالب شوی دی. او شیطان یوازې دغه ته نه وایي چې ما تا ته په نظر نه راځي. من الجنة والناس قرآن چې آخري ټکی ویلی دی، نو آخري ټکی د قرآن دا دی چې شیطان دوه قسمه دی، یو په انسانانو کې دی او بل په پیریانو کې دی. او زموږ د مفسرینو لیکلي دي چې انسان دغه شیطان دغه چې دی پیری شیطان هغه هېڅ نه دی، اپ اعوذ بالله تا نه تښتي. خو دا انسي شیطان دا ټول قرآن ورته ووایه دننه نه ځي چې څورې په کوتک والی نه وي، پوهېږئ پرې باندې دا په کوتک وهئ نو هله به دې نه خلاصېږئ د شیطانانو، انسي شیطانانو نه. یعنې والله چې داسې کندو ته یې چولی یئ او په داسې کندو باندې روان کړي یئ چې یاد به وساتئ سر به جهنم ته لګي د هغې. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه